وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله، فهو في نفسه عظيم وفي أعين الناس صغير، وإنه أهون على الناس من الكلب والخنزير. رواه البيهقي في سننه. د تکبر و د غرور د نقصانات متعلق بیان میں 13 جمعم کړو او دی جمعم داغه متعلق یو څو نصیحت آموز خبرې درته کوم. زمارونو د انسان کبر ولې کوي؟ ځان لوی ګڼل او بل سپک ګڼل او نشه په ذهن کې راوستل او خلق ټول د خپل ځان نه ناقص او کمزور او محتاج ګڼل. دا ولې؟ دا الله د انسان له نعمتونه ورکي، دله روغ صحت ورکي، دله بچی ورکي، دله مال ورکي، دله عزت ورکي، دی یو مضبوط قوم کې پیدا کی، دله د دنیا طاقت ورکی، دله موټر ورکی، دله بنگله ورکی، دله نوکران ورکی. نو چې دا نعمتونه دته د الله ملو شي او رب العالمین په د خپل فضل او خپل کرم وکي، نو دی په غرور کې مبتلا شي. دی دومره په غرور کې مبتلا شي چې دی بیا هر انسان د نظر نه اس شیم ناراضي. دی انسان ته احسان فراموش وي. لکه څوک چا سره ښېګړه وکړي او ورته ووایي چې هلکه زه راغلی یم او بچي مې نار دي او ماله یو 1000 روپۍ راکړه. بچي راته نار دي، وږي دي، هغه غلی غوندې کور ته لاړ چې وړې پې خفه شي او یو 1000 روپۍ یا 1500 روپۍ راوالي او پټې ورکړي. ها داوانا احسان یې ورسره وکړه. پکار دا ده چې دی سړی هغه له مخې له ورشي چې کم از کم سلام خو پیچی که نه یاره یو وخت کې ما سره ښه کړي. لیکن چې دی هغه انسان له په مخه ورشي او د ده خیال نه د کبرجن بچیه پیسه ورسره شوې ده، اوچت ګرځي، سړي لسه وایي چې د سره زه څه وکړم؟ پرون رالی ما ته دروازه کې ودرېدی او یې ښځه بچي مې نار دي، ما دله پیسې درکړه، اوس ما خلکو مخکې به عزته کوې او ما پس وایي کبرجن بچي. اړه خفه کېږي که نه خفه کېږي؟ داسې الله خفه کېږي که نه؟ الله وایي ما تعالی سروغ صحت درکه، بیماری نه مې محفوظ کړې، ما بچي درکړل، ما مال دولت درکه، ما ځمکه جایداد کارخانه درکړه، ما موټر درکه، ما د دنیا نعمتونه بنگلم درکړه، ما نوکران درکړل، تا ته تاویږي را تاویږي. نو اوس لویي کې احسان فراموشه، د فطرت خلاف لګیا ته. څوک چې کبر کوي د فطرت خلاف لګیا دی، هغه انسان به څه کبر وکړي چې د هغه پیدایش د څه نه دی، د څه نه پیدا دی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د رسول اللہ مبارک صحابی دے یو وقت د مدائن گورنرو، مدائن لوی علاقه و داغه گورنرو، کسان رال الملمانه ملاقات د چرال دی په یو زوړ کټ کې پروتو،
زوړ کټ کې چې د هغې بوڼ هم شلېدلی و ځای په ځای او چې خپو ته یې لاندې وکتل نو سپلی د کټ خوا کې پرتې وې پیزار اشلېدلی و او چې داسې نظر یې ورته وکته هغوی خو وې دا به ډېر لوی سړی وي ګورنر صاحب دی نوکران به بل څوک به چې نظر یې وکړه نو شلېدلی څادر پې پروت و هغې ته ټوکړې لګېدلې دوی د خپې نه ونیو دوی وي دا څوک څوکیدار دی ګورنر صاحب بدن نه محل کي دا څوک څوکیدار دی خپې نه ونیو ای ملګري راپاسه چې راپاسېده وی چې خفه کېږه مه خوب نه مو ایستې ګورنر صاحب سره زمونږ کار دی څه کار دی زما دا کار دی زما دا کار زما دا کار زما دا کار بالخ لاندې کاپی پرته وه کاغذ پروت و هغې راواغېسته او د کټ سر ته قلم او صحیح پرته وه او په هغې یې لیکل وکړل بیت المال سیکرټري له به ورشئ او دا به ورکړی بدله درکړي وی ګورنر صاحب سره میله وکړه هغې وی چې دا خو نوکر دی دا خو پولیس والا دی ګورنر صاحب سره میله وکړه وی ته ګورنر څه کې خو خط مې دی لولیکه هغې ورته غوسه شو وی موږ تاله نه یو راغلي چې ته موږ ته خطونه لیږې موږ ګورنر صاحب له راغلي یو وی ښه ګورنر د قوم خادمي اعظم د قوم خادم یم که نه ښه ما دله ولیکل کنه ته سلمان فارسي وي او نو لچ پې ولګېد او ګورنر سره چیړ وکړو دا ګورنر دا جامه دا صادر دا پیزار او ته څه وایي وی د انسان حقیقت څه دی اوله نطفة لومبې د نطفه د کم سیز نه پیدا دی د مور په ګېډه کې د څه نه پیدا دی د داسې سیز نه پیدا چې هغه د انسان نه وځي نو په اودس کار نه کېږي غسل وکړي صابین کوي و آخره جیفة که الله دې خوشحاله نه که او قبر له لاړې نو د چینجو درنګه به یې درنګه چینجي به د کیوشي ماران او لړمانان به در کې نښتي ټوله نه لومبی د انسان خېټه څخه کېږي انسان چې کله مړ شو په کټ کې په قبر کې کېښود د ټولو نه مخکې د خېټه کې چینجي وشي خېټه پړسېږي 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 څښا شي دومره خېټه وپړسېږي چې لحد ډک شي ځای نه نور چې د لحد نه بار دا خېټه وځي نو پړق چې دا خېټه اوچوي دا چینجي پکې لګي دا خېټه وله وشلی وچوي چینجي لګي نو بیا رو دا چینجي روان دي د دماغو ته د په سپیمو کې روان دي د په وجود کې روان دي نو غوښه مکمل ختمه کې ویې خوري نو بیا د اډو کې خپل چینجي دی هغه ورپورې ونښلي هم وله ختم کړي او که د خدای د طرف نه پې عذابي د مارانو د لړمانانو نو رب العالمین دې د هغې نه مونږ وساتي دا ختم شي دا سترګې خشته ښکلې ختمې شي تاسو وګورئ چې ته د مړي ډانچه چې وي که نه تش اډوکې غوندې وي پختی ښکاري اډوکې پټې سرمن زړه اینا دا ټول چینجي وخوري ختم او اخره کې پې داسې چینجي ولګي چې هغه اډوکې هم ختم شي چوره چوره شي اډوکې رفات ورته وي په عربۍ کې چوره چوره شي دا اډوکې نو اوله نطفة اول نطفه اخر کې څه شی دی جیفة مرداره که د خدای طاقت ته سره نو د الله مدد نو قبر کې د چینجو جاله ده او فیما بینهما حامل للعذره منځ کې څه شی دی منځ کې ګوره خېټه کې د څه شی ځان د بار کړی دی ګندګي نجاست داسې ګن په خېټه کې ګرځی چې که دغې ګن نه لږه غوندې هوا لاړه شي نو هغې د لاسه خلک پوزه پټه کړي د پلانکي نه بعد لاړل پوزه ترې پټه کړي او په خپل هم ترې پوزه پټوي او چې دسماتي ته کېنې په خپل هم ترې پوزه ګټئ نو سلمان فارسي ورته وایي چې د کم انسان حقیقت اول دغه آخر دغه او منځ کې دا خېټه کې دننه بلا نو دی به څه قبر او لویي به وکړي ما له خو دا خره چې سپلی دلته پخپو کوم قبر کې خو نه شم پخپو کولی دا خو شلیدلی صادر دی خو واخو مې غوسته قبر کې خو نه شم چاچولی په ځان شلیدلی کټ دی پکې سملاسم قبر کې خو ما سره کټ نشته گورنری چې در کې غرور پیدا نه کړي ته عاجزي وایي نن سبا خو چې چاله یو رکوټې غوندې موټرګۍ والي بیا چې په لاره ځي سلام هم په چا نه اچي لوی شخصیت لوی سړی پوټینې غوندې یو کوټګی کور د لپو خدای پاک درکه د خدای نعمت دی 2 رکعته نفل پکې وکړه د خدای شکر ادا که شکر دی بچې د له خدای درکه شکر د خدای ادا که نه جي نه زما خو
پنځه شپږ زامن دي، نوسي دي، رویرونه دي، ما څوک طاقت دا زه دا مړه ته څه شی سړیه چې خدای دې راوغورځوي. قسم په خدای که دا شپږ بچي به راته پړ مخې راوغورځوي بیا به یې څه کوې، او چې تا راوغورځوي بیا به ورسره څه کوې. خلک په غرور کې کم طرف ته لاړل، په کبر کې کم طرف ته لاړل. زه حیران په دې چې د پیسې خلک کم خوا بوتلل، دولت خلک کم خوا بوتلل. څومره نشه په دې خلکو کې دولت او پیسې پیدا کړه. آی دین ورځ تر ورځه نن راپاسي د پیغمبرۍ دعوې خلک کوي. آی دین روزانه هلته بله ورځ به دغه مفتی آباد کې او راپاسې د پیغمبرۍ دعوه د پیغمبرۍ. الله اکبر. څه دپاره دا دعوې کوي؟ دا دې دپاره کوي چې امریکا ویزه راکړي. څه دپاره کوي؟ امریکا ښځه راکړي. څه دپاره کوي؟ نیشنلټي امریکا راکړي. مړه پیسه دومره لوی شی شو، دولت دومره لوی شی شو چې ته د خدای دعوې کې، ته د پیغمبرۍ دعوه کې. الله یعلم حیث یجعل رسالته. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي وایي ما ته هغه ځای معلوم دی چې پیغمبري چاله ورکوم. زمیندار په تخم په کم ځای کې کري چې ورته پته چې دا زرغونتیا کوي او دا زرغونتیا نه کوي. چې نه کوي هغې کې تخم نه کري، چې زرغونتیا کوي په هغې کې تخم کري. نو هغه وجود الله ته معلوم دی چې دې کې د پیغمبرۍ تخم کرل پکار دی، ورچول پکار دی او که نه دي پکار. علماو پسې کنځل، کبر، غرور. الیس بجهنم مثوی للمتکبرین. الله وایي تاسو ته پته نشته چې د متکبرینو د کبرجنو خلکو ځای څه شي دی؟ دوزخ دی. تاسو ته وایي پته نشته؟ تاسو نه خبر چې د دې کبرجنو ځای دوزخ دی؟ او رسول الله مبارک فرمایي چې کبرجن خلک په دوزخ کې ورواچوم امثال الزر، د وړو میږو په شان پوټینې به دا وجود به ولره کوټې کې هم پوټینې به کم لکه واړه میږي چې دي. او خلک به پې د پاسه خپې ږدي او چیخڼې کوي به. تا هغه وي چې په دنیا کې ځان پسې خپې راښکلې او مټې به دې والې. ولا تمش فی الارض مرحا. په ځمکه کبر سره مه ګرځه. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. که ډېرې ځان پسې خپې راکاږې دا سر اسمان ته نشي رسولی او دا ځمکه شلولی نشي. د خدای چې بدی شي نو کبر یې بدی شي، چې خوښه یې د عاجزي خوښه ده. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تواضع لله رفعه الله. چې څوک د الله د لحاظ نه، د الله د وجې نه عاجزي وکړي چې الله په عاجزۍ خوشحالېږي او په کبر خفه کېږي، دله به زه عزت ورکړم، دې به زه لوی کړم او بیا به سي دی به زه عزت ورکم، دی به زه اوچت کم، دی به زه وځلم، دنه به زه ستوري جوړ کم. فهو فی نفسه صغیر وفي اعین الناس عظیم. دته به ځان ورکوټ ښکاري لیکن د خلکو په نظر کې به لوی سړی ښکاري. ځان به درته رکوټ ښکاري. دی به وایي زه څه شی یم، دی به وایي زما حقیقت څه دی، دی به وایي زما دننه ګېډه کې څه پراته دي، دی به وایي خو سبا مړ شم چینجي به مې خېټه وخوري که نه. دی به وایي زه خو څه ملا نه یم، زه خو څه مالدار نه یم، مړه ورشه که د ما سره یو 5 جیره به ځمکه د بل هغه د 500 ده، که د ما یو 50 جیره به ځمکه د بل ورشه هغه د کارخانه ده، که د ما 100 جیره به د خدای راکړې ده، خدای راکړې ده ورشه د بل 2000 ده، که د ما کارخانه ده زه ټیک شو کارخانه دار یم دا خدای راکړې ده. زما یو سړي راته دا ووایي د کارخانې مالکو د کارخانې څه وړه غوندې کمپني ده مال راځي کله کله ما ته مولوي صاحب ما کارخانه جوړه کړه، وی مولوي صاحب کارخانه به خپل کار کوي، وی په دې خوشحاله یم په دې خوشحاله یم چې را سره یو 40 کسان په روزګار دي خدای وله ډوډۍ ورکوي. ګوره څونه ښکلې خبره ده. په دې خوشحاله یم چې یو 30-40 کسان په روزګار دي خدای وله ډوډۍ ورکوي. او په دې خوشحاله یم چې ماسپښین وخت شي بانګ وشي کارخانه کې ټول مزدوران دوی کار به پرېږدی او د جمعې مونځ وکړم. او په دې خوشحاله یم چې مازدیګر بانګ وي ټول راشي او د جمعې مونځ وکړم. او په دې خوشحاله یم چې د تبلیغي نصاب پروت دی ماسپښین نه پس هم تعلیم کېږي او مازدیګر نه پس هم تعلیم کېږي. او په دې خوشحاله یم چې پیسه ګوتو له راشي چې د جومات کې ورکړم، مدرسې له ورکړم، د خدای په لار کې خرچه وکړم. ماشاءالله دې ته کارخانه ده. دا نه چې کارخانه منع نه ده، مال جایداد منع نه دی، خدا ووایه چې دا د خدای فضل د خدای احسان دی. په ځان کې به کر نه پیدا کې، غرور به نه پیدا کې. زمونږ په دې عربو کې سعودي عربو کې په دې عربو کې ما لیدلي دي په هغې کې یو صفت دی بس خدای چې په چا آبادی په دې وجه ما یو لیدلی د په هغې کې دا یو صفت ادا چې چېته خادي وي یا چېته ډوډۍ وي نو چې دا میلمانه وخوري نو دا
د عربو دا شیخان دا لوی خلک د خپلو عمالو مزدورانو سره یو ځای کیني او هغه پس خورده چې کومه ډوډۍ پاتې هغه خوري دا ما لیدلي دا د عاجزي ده که ټیک ده نقصانات دلته هم ډېر دي ډوډۍ ډېره ضایع کېږي ګړان چیلې لال کې ګند ته وغورځوي او پکې به وي کبرجن به هم پکې وي داسې به هم پکې وي چې په خپلو عاملانو به ظلمونه هم کوي دا نه چې ګنې ټول یو شانتې دي خو دا ما دوه درې ځای لیدلي ځکه د خپل چشم دید خبره کوم دې ته عاجزي وایي فهو فی نفسه صغیر دې ځان ته رسول الله مبارک فرمایي دې ته ځان ته رکوټې وایي ځان ورته رکوټ ښکاري ځان ورته کمزور ښکاري وفي اعین الناس عظیم د خلکو په نظر کې ستوری دی ځلنده خلک یې قدر کوي عزت کوي خلک ورته نږدې کېږي ورځي ورته او من تکبر چې چا کبر وکړه کبر وضعه الله خدای به ذلیله کړي زه نه وایم رسول الله مبارک فرمایي دنیا کې به هم خدای ذلیله کړي آخرت کې به هم الله ذلیله کړي او فهو فی نفسه عظیم دې خو ځان ته ډېر لوی وایي دې خو ځان پسې خپې راکاږي دې خو بل ته په د سپک نظر ګوري دته خو ګاونډي دته خو غریب دته خو مزدور دته خو یو کمزور امسایا او دته خو یو لیبر او یو کمزور سړی غریب د نظر نه یې سم نه راځي غټې غټې خبرې به کوي زه دا مې مړه مې او زه پکې سي زه دا او وفي اعین الناس د خلکو په نظر کې څه شی دی د خلکو په نظر کې کمزور دی بیکاره دی حقیر سپک دی ځان ورته لوی ښکاري وفي اعین الناس صغیر او رسول الله مبارک فرمایي خلکو په نظر کې ډېر رکوټې دی خلک وایي مړی دی غټو خبرو ته یې ګوره وایي که نه وایي چې بار روز هغه مخ یو غږ نه کوي سر جي ورته وایي ښه جي ورته یېرېږي ته که نه خو چې بار روز دی غټو خبرو ته یې وګوره مړه دته وګوره دا غټې خبرې چې مړه دا څه شی دی دا خلکو په نظر کې سپکي سپک څوک ورنږدې نه رسول الله مبارک فرمایي دومره د خلکو په نظر کې سپکي چې هو اهون علیهم اهون علی الناس من کلب و خنزیر چې د خلکو په نظر کې د سپي او د خنزیر نه بدتري چې مړ شي خلک وایي مړه سپی وروکې که خره چې مړ شو هر چاته به یې خوله ور اچول هغه وخت به غب غب به یې کول وایي که نه وایي چې مړ چې خلک وایي خره چې دې خنزیر نه خو خلاص شو پټ وایي د هغه مخ کې نه وایي د هغه بچو ته نه وایي دې خنزیر نه خو خلاص شو مړه چې دې سپي نه خو خلاص شو هر وخت کې به یې غب غب کول په لاره به دې څوک نه شو تللی ملا پسې غب غب جومات پسې غب غب مدرسې پسې غب غب ګیري پسې غب غب پټکي پسې غب غب مړه یو لس شل روپۍ وي ورسره دا غب غب به یې کول غپېده به لکه د سپي په شان خنزیر غوندې به غپېده خره چې دې خلاص شو طبرانی بیهقی امام بیهقی یو کتاب دی د هغه سنن دا حدیث په هغې کې راوړلی نو کبر به نه کوې لویي به نه کوې مال درکړه بچي درکړل ته لویي په هغې باندې کوې نه د خدای شکر ادا که سجده ولګوه پیسه او موټرګي خدای درکړه د الله شکر ادا کا هر وخت الحمدلله وایه چې بچي ته ګورې وی الحمدلله چې مال ته ګورې وی الحمدلله چې دولت ته ګورې وی الحمدلله موټر ته ګورې بنګلې ته ګورې وی الحمدلله لا حول ولا قوة الا بالله خدای زما د طرف نه دا تا را کړی دی ته ګوره چې خدای نعمت زیاتوي که نه زیاتوي کبر غرور ډېر خطرناک شی دی فرعون وکړه څه چلی ورسره وکړه الله پاک الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتی موسی علیه السلام چې ورغی موسی علیه السلام ته څه وایي لکه اوس هم یو سړی وایي دا خوارچنګي مولا دا خوارچنګي تا سره څه دي ملا صاحب تا سره څه دي هغه به الیس لی ملک مصر د مصر بادشاهي زمانه ده ګورئ قبر ته وهذه الانهار تجري من تحتی محل لاندې مې دا نهرونه نه بیږي واقعي زه چې مصر ته لاړم او مې کتل نو د دې دریای نیل نه ځای په ځای باندې دا ناقې بیلې شوي دا نهرونه واړه واړه نهرونه بیل شوي دي یو نهر په غاړه مونږ هغه فیوم ته هم پکې لاړو واړه نهرونه د دې اوبو دپاره او بخور دپاره دې بیل شوي دي ځای په ځای د فرعون محلاتو جمع به یو ځای تېرو وړی به بل ځای تېرو ښکار له به لاړ دمه به بل محل کې کوله ځای په ځای د محلاتو یو ځای بل ځای نو تاسو نه ګورئ مصر بادشاهي زما ده او دا نهرونه دي زما د محل لاندې تېرېږي را تېرېږي او چې کومې محل و چې هغې کې موسی علیه السلام لوی شوی د هغې سره هم نهر تېر شوی دی هلته هم د دریای نیل یو چوا بیله شوې ده دا مخ قبر به یې کو که نه به کو او موسی علیه السلام ته یې لاس داسې وړقو وایي ګوره زما په دې لاس کې بنګړي دي ملا صاحب بنګړي دي تا سره بنګړي شته څونه قبر یې کو لیکن رب العالمین چې راونیوه نو هغه چې وي نهرونه مې دا
محل لاندې بیږي هغه نهر پې د پاسه شو او دې پکې لاندې غوپه شو بحر قلزم تریخ دریاب سمندر کې خدای غرق او تباه ته کبر او غرور کې نشه کې ته بادشاه غرور کې ودلی دلته نن د دنیا بادشاهان کوم ځای کې پراته دي نن په خپل وطن کې ځای نشته ستا د ملک د بادشاهانو او د وزیرانو ته پکېږې ما ځای نشته نن خپل وطن کې ټول بار تختی را تختی څوک یو خوا تختی څوک بل خوا تختی څوک یو ځای پټ دی څوک بل ځای پټ دی ولې خدای ښیي پرون چې تا ته چا سلوټ کاو او پروټوکول به یې دله درکاو نن د هغه نه تختې پټېږي پرون په لاره به روانې پولیس به درته ولاړو ټول روډ به بند کړی ولې گورنر صاحب را روان دي روډ به بند وزیر اعلی صاحب را روان دي روډ به بند نو وزیر اعظم صاحب را روان دي روډ به بند نن وفاقي وزیر را روان دي ښځه به هم غریبه په موټر کې پرته وه ډاکټر له بتله دا روډ ولې بند دی او بعضې زنانه به په لاره ماشوم کېده روډ به بند و ولې بند دی صبر وکړه وزیر اعظم صاحب روان دی صبر وکړئ وزیر صاحب روان دی او چې ته پولیس به هغې پورې غریب سر باندې لاس یې ښودی هغه به ورته کتل هم نه ولې د هغوی خپله ډیوټي ده فوجي افسر به راغی ورته به سلوټ به وکړه ولې د هغه خپله ډیوټي ده نن هماغه پولیس به ورځي او لاس ته ول زنځیره چې یې کړی او راکاږي یې دا د دنیا بادشاهي ده بادشاهي هغه ده چې د رب العالمین ده ته ختمیږي نه ابه د قیامت په ورځ باندې الله اعلان وکړي لمن الملک اليوم نن بادشاهي د چا ده راولئ هغه بادشاهان چې به چا به وي زه د عربو بادشاه یم او چا به وي زه د عجمو بادشاه یم راولئ چا به وي د پاکستان یم او چا به وي د هندوستان یم راولئ چې هغه چا به وي د امریکې یم او چا به وي د روس او د چین یم راولئ شته هېڅوک به جواب ورنه کوي هېڅوک به دا ونه وایي چې ته څوک یې او څوک نه لمن الملک اليوم بادشاهي د چا ده نن الله به په خپل آواز وکړي په خپله به آواز وکړي لله الواحد القهار نن بادشاهي د هغه ذات ته چې هغه یو دی او شریک نه لري د هغې ذات بادشاهي د لله الواحد چې یو دی او القهار زورور دی نن د هغه مخې ته څوک نه شي ودرېدی نه مخکې ودرېدی شي او نه ودرېدی شي بادشاهي الله سره خوند کوي بادشاہان هم کبرجن دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی یو حدیث دی ثلاث درې کسان دي لا یکلمهم الله ولا یزکیهم یوم القیامه درې کسان دي خدای به ورسره د قیامت پر ورځ د رحم خبرې نه کوي ګورئ ښه ده درې کسان دي لا یکلم الله یوم القیامه قیامت پر ورځ به الله د فضل او د کرم او د رحم خبرې نه کوي هلته خلک رحم ته محتاج دي ولا یزکیهم یوم القیامه قیامت پر ورځ به خدای د ګناه نه پاک نه کي درې کسان څوک دي یو شیخ ظانن چې دی بوډا دی او بیا هم زنا کوي ځوان لام ګناه ده ځوان لام نه چې زنا جایزه ده هغه لام ګناه ده خو چې بوډا شوې ظالمه نو ته ولې زنا کوې د سترګو کوي څوک که د اندام نشي کولی د بوډاګان د سترګو زنا کوي د غوږ زنا کوي د ژبې زنا کوي ته خو بوډی بس که نه خدای ته وګوره بس ځواني کړې هر څوک له که نه ځوانی کړې خپله ځواني غرقه کړه د الله عبادت ته ونه کړه نیکبخته اوس خو جومات ته وخېږه تسبیح راواله که نه بس څه که نه څه کې نور چا له ګټې بس اوس د بچي ځان له ګټي بس لوڼه دې واده کړي دي هغه زمانې پیشه هغه پیشه زامنو دې ودونه کړي ځان له ګټي نه ګټي خپل کار به کوي وخېږه جومات ته اوس الله یاد که تسبیح راواله ذکر وکړه بس که حجره دې اوس پرېږده اوس هم ته په حجره کې ناست دی او دوه بالغ ته راته سر ته پراته دي او درې درته لنګې ته پراته دي او په خپلو نوکرانو همسایهګانو اوس هم ظلمونه کوې اوس ظلمونه مه کوه بس دی سبا بل اوس قبر ته روان اوس لږ خدای ته مخکه نیکبخته بل اوس قبر له روان اوس پرېږده به دا هر څه دا هر څه دي پرېږده ګورې که فالجو والې قسم په خدای که دې بچو دله وجود پاک کړ ډېر غټ غټ خلک مې ولیدل نوم درته نالم ډېر غټ غټ خلک نوم درته نالم چې کله داسې بیماری اوال چې هغه بېهوشه پراته دي قسم په خدای قسم مې ته جومات کې وخوړو چې د هغوی اندامونه د متیازو نه بیا نرسانو او نوکرانو پاک کړي بچو او نوسو وله ګوتې هم نه دي وروړي هسې نومونه راباندې مه اخلی بده خبره سپکه خبره ده مسلمان به پرده چې مسلمان بې عزتي به نه کړي اسپتال کې بروت وي دا کور ته بوځه نه پیسې ورکوي نرسانو له تاسو یې خدمت کوئ هغه د اسپتال عمله غریبانان هغوی به چا څه کوي هغوی ول اندامونه پاکوي او کور کې وله بیا نوکره ساتلي راشه دا مور خدمت مې کوه خپله لور خپل انګوره به ورته نه نږدې کېږي او هغې بابا له مزدور ساتلي راشه راځه صفایي کوه مزدور وله صفایي کوي خپل زوی م ورته نږدې کېږي نه
بس دی کنه دونه دی دغه بچو لو ګټله نور قبلې ته مخ کنه بخته تسبیح لاس کې والا قرآن راوالا ذکر وکړه الله ته لږ ځان نږدې کا شیخ زان نو یې بوډا او بیا هم زنا کې او زنا یوازې د اندام نه ده د سترګو د خولې د ژبې او د سترګو دا ټوله زنا په دې کې مبتلا دی یو دقه شو بل څوک دی ملک جبار بادشاه کبرجن بادشاه ته بادشاه سره کبر ولې کې ته خلکو بادشاه مقرر کړی جزي پیدا کړه عاجز که چې د خلکو خوښې دعا ده ته وکړي ته بادشاه جزي ځان کې پیدا کا کبر مه کوه لویي مه کوه د فارس د علاقې نه استازي رالل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خواله حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین او داسې بادشاه چې فارس او دا چې دی به مدینه کې لقیده نو فارس به ورسره هلته لقیده خلک یې دومره یېرېدل دبه وغوتې خلک او چې راغلل هغې وي چې دا به په لوی محل کې پروت دي او د ده خو به لوی پروټوکول وي دنه به پولیس او فوج به ترې ګیر چاپېرې لکه څنګه چې د هغوی بادشاهان به او دنه خو به وینځې او غلامان ګیر چاپېره ته وي او ده خو به بنګړي او تاجونه اچولي ولې عمر دی رضی الله تعالی عنه دته خو به رسېدل هم ډېر ګراني چې څنګه راله چا تپوس وکړه امیرالمؤمنین عمر به کوم ځای ومونو یا هغه مخامخ چې پروت دی هغه عمر دی چې ورلل الله اکبر نو په یو سوري په خاورو د پاسه پروت و په خاورو پروت اوهو مونږ خو وی چې ته امیرالمؤمنین عمر یې وی د مسلمانانو خادم عمر یې مو مون خدا خیالو چې تا ته به څومره پروټوکول وی او تا ته به څوک څنګه رسیږي په خاورو پروت څادر د خاورو وجود د خاورو نو بستر هم نشته څادر هم نشي ځان ته لاندې واچوې عمر اسم دی خاورې له بله روان دی نو به یې پې پروت امیرالمؤمنین شو څه شو څه جالو شو په دې خاورې لاس یې بله روان یم پکې اوس خو صرف لاندې خاوره پرته ده بیا به یا لاندې هم خاورې بره به هم خاورې ښي طرف ته هم خاوره ګس طرف ته هم خاوره یو خوا هم د خاورې دیوال بل خوا هم د خاورې دیوال بره د خاورې چت لاندې د خاورې فرش ایمان دې ته وایي عاجزي دې ته وایي غلام سره ما وی خپل مبارک پیغمبر لیدلی دی صلی الله علیه وسلم د هغه نه لوی شخصیت بل نو بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر لا يمكن الثناء كما کا چې صح صفت دی او حق دی د نشم ویلې خو دومره ویم چې د الله نه لاندې باقي د ټول مخلوق ته مرتبه اوچته ده لیکن ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلامانو سره یو ځای کار کړی ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلام او نوکر به په اوښ سور او رسول الله مبارک پړی نیولی دی ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی خپل محبوب پیغمبر چې کور کې بیبیانو سره کار کړی دی د کور کار ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی چې ځان له جامه په خپله ګنډلې ده نه بیبیانې دي چې جامه به یې وشلې په خپله به یې ګنډله بورقه قسم په خدای بورقه د کوي په خپله ګنډلې څپلی ځان له په خپله ګنډلې رسول الله مبارک ما لیدلی دی خپل پیغمبر چې سړی د پیغمبر سنت پرېږدي او په بل طرف روان شي دا بدبخت دی دا بدبخت دی د پیغمبر په نقش قدم لاړ شي هغه کې عاجزي و ځان کې عاجزي پیدا هغه کې کبر ولونی و کبر ولوی ونه کې یا بادشاه له څه پکار چې ته کبر جن کې ته خو محتاج چې سبا خلک اوټ راکړي ښه عاجزي وکړه چې بیا له خلک اوټ درکړي ته خو محتاج خلک دعاګانې درته وکړي تا ته به خلک خیرې کوي چې ته کبر جنې بادشاه له څه کبر پکار دی بادشاه او کبر کول حضرت عمر ابن عبدالعزیز 3.5 کاله حکومت کړی دی میلمانه یې رالل چې میلمانه رالل ډیوه بله وه هغه ډیوه پړق پړق کوي پړق پړق دی په خپله ورپاسې د ډیوې برابر کړه میلمنو ورته ویې ته خو بادشاه امیرالمؤمنین نو غلام ته به دې ویلي ډیوه به یې سمه کړې وه ما ته به دې ویلي ډیوه به مې سمه کړې وه نو ته په خپله پاسېدې او ډیوه پړق پړقي غلام شته نوکر شته او رعیت شته بل چاته ولې نه وې هغه څه وې وی ډیوې نه مخکې عمر ومه چې ډیوه مې جوړ سموله عمر او اوس عمر یم بادشاه نه مخکې عمر وم بادشاه نه پس به عمر یم فرق نه دی راغلی نوم هغه دی کبر نشته عاجزي ده دی وجه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مینا سره روان دی لوی لښکر دی ورسره
لوی وزیران دي ورسره څومره لوی شخصیت عمر چې رسول الله مبارک یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل نه څو ځله هغه عمر چې رسول الله مبارک دغه په حق فرمایلی دي که ما نه پس پیغمبر وی عمر به و انه لا نبی بعدی ما نه پس به نه راځي که وی عمر به هغه عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق چې یو ځل رسول الله مبارک جومات ته ننوتی د مسجد نبوي ته نو ښي طرف ته ابوبکر دی او ګس طرف ته عمر دی یو لاس کې ابوبکر ونیوه رضی الله تعالی عنه بل لاس کې عمر ونیوه رضی الله تعالی عنه او داسې کړې صحابو ته مخ کړې وی هکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو دقسې پاسو هغه شخصیت رسول الله مبارک د جنت د کور او د محل خوشخبري مو ورکړې ده عمر ستا محل مې ولیده لکه میرال چې زه وردن نشم او عمر ستا غیرت را مخکې شو هسې نه غوسه در نشي ما محل ته د ما اجازت نه ولې ننوتې نو هغه په جړا شو د خوشحالۍ نه ابکا غارو یا رسول الله رسوله ما به په تا غیرت کوم ته ننوتې خو فخر و زما دپاره خوشحالي و ما دپاره لیکن هغه عمر فاروق رضی الله عنه هغه عمر حضرت حذیفه ابن الیمان صاحب السر د رسول الله مبارک رازدار دی ډېر رازونه دي ورسره د پیغمبر مبارک حذیفه راوغوت حذیفه یو تپوس ته نه کوم تا سره خو د حضور پاک مبارک ډېر رازونه پراته دي که نه وی او ډېر وی منافقین یې درته ښولي دي وی او بلکل امیر المؤمنین لکه مې لست پروت دی د منافقینو ما ته ښولي فلان کې منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق ټول یې راته ښودلي دي خو ګوره امیر المؤمنین که غواړې درته ښولی نشم ښولی دا ما سره د حضور پاک راز دی راز د طالبانو ته ویمه زه ورته ویم هغه م ویرېده که ورته مې وښول چې دا منافقین دي نه خو بهادر انسان دی اوس به توروالي ټول به ټک وزترېږي زه به یې مسې امیر المؤمنین نشم خولی دا ما سره د حضور پاک راز دی راز دا نشم خولی حضرت عمر وجړل ورته وی نه حذیفه ما ته مخایا دا منافقین د پیغمبر مبارک راز دی خو ته د منافقینو په دې لیست باندې یو نظر ور واچوه چې د عمر نوم پکې شته که پکې نشته دومره د خدای یره پې غالبه ده دومره لکه عجیزي پرته ده او د مینا په میدان کې روان دی او د دنیا خلق ورسره دی صحابه او جرنیلان د فوج او د پولیس مشران او وزیران او مشیران او یو غونډۍ ته اوخت او دغه ګریوان یې ونیوه دغسې دا ګریوان دی ونیوه داسې او خلکو ته یې مخ کړې او څه وایي خلکو ته داسې خلکو متوجه شي او داس ګریوان یې ځان ونیوه او چې ګریوان یې سینګ ونیوه که نه دا خبره واوره نو څه وایي ای عمره یاد دي شي خلک حیران دي چې دا دې څه وایي عمره یاد دي شي دلته به دې اوښان سرول دلته سپلی به دې نه وې جامې به دې نه وې شلېدلې به وې او د اوښانو چې به مې دلته وسرول د شپې به مې کور ته بوتل نو پلار به راته وی خطا به ای عمره تا نه به څه جوړېږي خلک سار اوښان بوځي ماښام یې ماړه راولي ته یې اوږې بوځې اوږې راولې عمره د اوښانو د چلولو سره په چلم نه پوهېږي اوښان نه شي سرولی تا نه به څه جوړېږي عمره هغه کس وی ګورې دا نن چې دنیا در نه تاویږي دا صرف د قرآن او د رسول الله مبارک برکت دی زما رونو بادشاه به کبر نه کوي ته کبر سره پاره کې بس خدای مقام درکه که نه عاجزي وکړه غریبو سره کښېنه مسکینانو سره کښېنه قسم په خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو سره یو ځای به ناستو ځان یې اوچت نه حسابه بهر نه میلمه راغی پته به ورته نه لګېده چې پیغمبر علیه السلام کوم یو دی نو یو څوک شو شیخ زانن چې دی لا بوډا دی بیا زنا کوي او بل ملکون یو بادشاه جبارون چې بیا کبر جن کوي او دریم څوک دی فقیر مختال چې دی غریب دی بیا کبر کوي
مالدار لم کبر ګناه ده د مال خو شته که نه مالدار لم کبر لوی جرم دی لوی جرم کارخانه موټر خو شته که نه نو کم وخته ته ولې کبر کې ته ګوره د خدای غیرت ته چې مالداري درکوي که نه درکوي خدای په دې فقر هم خوشحاله شکر دې په سترګو جوړې خدای په دې فقر هم خوشحاله یم ابل که خان دې په لاسو شل دی خدای په دې فقر هم خوشحاله یم اگه خان دې تا ته نو درېږي د تا ته 15 وخته ولاړ یم نه خانان نیکان خلک هم شته الحمدلله صالحان خلک اگه گورنر دی او نواب دی تا ته نو درېږي او زه تا ته ولاړ یم هغه سره تسبیح لاس کې نشته ما سره تسبیح لاس کې هغه بچو پسې منډه وي ماله خدای ته بچي را کړي دي دا ووایه د مارونو کبر خدای بدي شي هغه فرعون یې راواغې چې هغه چغې مې والې بحر قلزم کې غرق که او نن یم جوسا د مصر په میوزیم کې عجیبګر کې پرته ده سخا داړې دا سخا پوزه دا سخا لاسونه او په صندوق کې د شیشې بندې خلک وردي او تماشې یې کوي او زه خو چې ودرېدم مالکه د فرعون ملاقات به په دې نیت نه کوو دا خو ملاقات خلک د لوی سړي کوي بیا خو ګناه د کفر دی دا ته به لوی سړی نه وایو د خو د خدای دعوه کړې وه وایي زه خدای یم هوټي زه نه خدای ته خېټه کې د 15 دړې غول پراته دی او خدای یم ته خدای متیاز یې ورشه وګوره چې کم بینده نه ځي ټټی کې چې کښېنې لغوندې وګوره چې څونه بینده نه ځي سهار او ماښام څومره سوټه کې ته خدای یې ته ځان ته رب وې رب هغه ذات دی چې بیماري نه راځي تکلیف نه راځي ډوډۍ ته خوراک ته او دسماتي ته محتاج نه دی صفا او سوتره ان الله جمیل یحب الجمال پاک او خوبصورت او سوتره دی الحمدلله ما وی پیغور به ورکوو د زړه کې مې راغلی داسې ما وی ټیزه نه ما وی د شکل ته دی وګوره تا وی زه رب یم زه خدای یم هلته پروت دی اوس غرور او شیطان سره خدای څه وکړل شیطان هم وی که نه خلقتنی من نار وخلقته من طین د ده ته سجده وکړم آدم علیه السلام دې خټې نه پیدا زه د اور نه پیدا کبر یې وکړه کبر ابا واستکبر وکان من الکافرین قرآن وایي د خدای د حکم نه انکار وکړه او کبر یې وکړه اوس هم چې څوک د الله احکامات نه مني دا کبر جني دا کبر کوي چې د خدای د حکم دا فرمانی څوک هم کوي دا کبر کوي مونځ نه نه راځي دا کبرجن دی دا د خدای ته حاجت نشته دې ځان ته خدای ته محتاجه نه ګڼي دې چې مونځ نه کوي که نه دې روژه نه نیسي که نه دې خدای ته ځان دې ته ځان لوی ښکاري چې مړه روژې ته پکې حاجت دی دا مونځ ته پکې حاجت دی مونځ وکړه تندې په خاوره ولګوه عاجزي وکړه یو ورځ په دا ناره تېره کړه یو منټ یو ورځ په دا ناره تېره کړه او لوګه تېره کړه عاجزي وکړه الله پاک ته د خدای پیسې راواله د خدای په لار کې ورکړه عاجزي وکړه د خدای مال راواله خدای پاک له ورکړه عاجزي وکړه ته ګوره چې خدای په دنیا او په آخرت کې عزت درکوي او که نه درکوي ابا واستکبر وکان من الکافرین کبر یې وکړه ابا واستکبر تکبر یې وکړه الله قرآن شریف کې فرمایي نو رب العالمین ورته څه فرمایي رب العالمین ورته وفرمایل چې فما لکه کوزېږه شابه جنت ته کوزېږه بالکل کوزېږه جنت نه تعالی نه دی مناسب ان تتکبر فیها چې په جنت کې تکبر وکړې فاخرج وځه ورک شه کبر لوی ما سره خایږي ته څه شی امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلی دي 80,000 کال عبادت یې کړی څونه 80,000 سال عبادت عابد دی ته وایي ذکرونه او روجې او فرشتو سره به بر اوسېده خو چې تکبر یې وکړه زه دغه یم د اور نه پیدا او ده ته به سجده لګوم 80,000 کال عبادت په اوبو لو شو ختم ذلیل او رسوا شو دنیا ته یې راولېږه ځه اوس دنیا ته بس او بیا هم عاجزي ونه کړه بیا هم معافي ونه غوښتله بیا څه وایي وی د دې آدم د لاسه خو زه ذلیل کړم هر طرف نه به وله راتاوېږم هر طرف نه او دې به زه ستا تابعدارۍ ته نه پرېږدم د ده بچي به تابعدارۍ ته ستا نه پرېږدم
نه پرېږدم. الله وی ښه ما ته قسمونه خورئ، ما ته بډې وی، ما له جوابونه راکئ چې د دې آدم اولاد کوم هم ستا ومنل ستا او دې به ټول دوزخ په دنه ډک کړم. ان عبادي لیس لک علیه سوء. فکر مه کوه چې کوم زما بندګان دي بندګي د عاجزي ده پکې، بندګي د عاجزي ده په چا کې هغه ته ټرت هم نشي کولی. اگه گناه وکړي بخښم به ورته ځه څه کولی شي. چا کې عاجزي رو بندګي رو ما ته تندې په سر لګوي ته ورسره هر څونه چې ګمراه کې زه به یې بخښم او جنت ته به لېږم. ته څه کولی شي. زما وروڼو په کبر خدای ډېر خفه کوي، په عاجزۍ الله خوشحالېږي. یو ځل رسول الله مبارک د مدینې منورې په لاره په روانه داسې یو ډیران ته ودرېده، صحابه سره ودرېدل چې ډیران سره څه کوي. صحابه پوزې پټې کړې وي دا څه شی دی؟ وي دا ډیران دی. وی ډیران څه ته وایي؟ ګوره پیغمبر مبارک ډېر هوښیار دی. وی صاحب دا خلک پکې دا ډوډۍ چې څښاشي وغورځوي، ترکاري څښاشي دلته یې وغورځوي، کور کې چې کوم ګند من دي دلته راوغورځوي. دا وي ټوکړې موکړې زړې جامې دي چې خیرنې شي او وغورځېږي دلته کې وي. دا هډوکي دا چې څوک خوراک وکړي هغه چرګ مرګ ګډ مړ وخوري هډوکي دلته وغورځوي. دا هغه څیز دی. رسول الله مبارک وفرمایل نه 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 دا هغه څیز دی چې د کوم څیز دپاره یو ورور لګي بل ورور وجني. څه دپاره وجني؟ ډوډۍ دپاره. هغه ډوډۍ چې خېټې ته لاړه دې ډېران ته راشي، هغه ډوډۍ چې په ځمکه پرېوته، هغه ترکاري چې څښا شوه دلته راشي. هغه رور د رور دپاره او مسلمان د مسلمان د کپړې دپاره وجني، ډوډۍ دپاره وجني. دا هغه کپړه ده چې دلته اوس خیرنه پرته ده، پوزه دې پټوی. کم سیز لکه مسلمان وجني، رور رور حیا اخلي. نن هغه سیز دی، هغه خوره ده، هغه کمې خورې ده چې یو بل وجني. دا د ډیران تاسو د سپې مې پټوي. کبر باندې الله خفه کېږي، کبر به نه کوو، عاجزي به کوو، په عاجزۍ الله خوشحالېږي. غرور به نه کوو، بل مسلمان ته به سپک نه ګورو، غریب ته به سپک نه ګورو، مزدور دیاړیمار ته به سپک نه ګورو، همسایه ته به سپک نه ګورو، افسر به خپل کشر ماتحت ته سپک نه ګوري. بلکل نه، بلکل به نه ګوري. ځان به زړونه ښکته ګڼي او د خدای شکر به ادا کوي او حمد به وی قسم په خدای په دې خدای خوشحالېږي، الله به خوشحاله شي. رسول الله مبارک فرمای لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من کبر. چې د چا په زړه کې د شلشم د دانې عمره کبر پروتي جنت ته به نه ځي. هله به ځي چې په دوزخ کې وډبوي او د دغه کبر غرور ته وباسي او پاکي کې د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي. پلیته او خیرنه جامه څوک نه اچوي چې ښې وډبوي په خټکوانو کې او په صوباړو باندې هلې اچوي، دی به ښه ډبولي هله به ځي. نو کبر به نه کوو. ښه انشاءالله عهد به کوو، عهد چې انشاءالله مونږ به کبر نه کوو، لویي به نه کوو. لویي چا سره ښایېږي وایه؟ الله سره. او بل مسلمان ته به سپک نه ګورو، بلکل سپک به نه ګورو. او پیسې او دولت خدای درکړه د خدای شکر به ادا کړې، د خدای رحم به وکړې. دین ته سپک کتل، ګیرې ته سپک کتل، پټکي ته سپک کتل، مسلمان ته سپک کتل، غریب ته سپک کتل، دیاړیمار ته سپک کتل، ملا ته سپک کتل، غریب ته سپک، دا به بلکل نه کوو. ښځې ته سپک کتل، دا به لور ته ښه نظر نه کول او زوی ته ښه نظر کول، دا به نه کوو. انشاءالله په دې الله خفه کېږي. هر چا ته په دروند نظر ګورو. او چې کوم دینداره دی او خدای سره نسبت دی، دین والا خلک دینداره، د الله د خاطره به موږ د هغې قدر کوو، د هغې عزت به کوو، خدای به زموږ قدر او عزت به کوي. زما وروڼو یو خبره درته کوم، زموږ د زړه یو ډېر لوی ارمان او هغه خدای پاک پوره کړه. زه تاسو ته د زړه نه وایم چې زه نن څومره خوشحاله یم او زما زړه ته نن څومره سکون دویمه درېیمه ورځ رسېدلی دی، زه ستا نشم ویلی. زموږ دا جوماتو په دې قوم تنګ شو، موږ بره چت ور باندې جوړ کړه، ښې پیسې مې په ولګولې ډېرې، د چندې پیسې ستاسو بره چت هم جوړ کړه، هم ډک شو. هغلته په سبیل د پاسه مو چت واچو، هغه هم د خلکو نه ډک شو. د سبیل سره خوا کې چې کوم ځای دی هغې کې هم خلک کېناستل. اخره کې بیا د لارو کې بس تاسو خیال و د جمعې په ورځ باندې په دې لارو کې به خلک ناست مانځه ده هغلته او دلته. یا خدای دا خو لاره ده، جومات دی، دروازه به ورته کولو که چې صفونو کې اتصال راشي چې مونځ هم خراب نه شي. ځای را سره بلکل نو د جومات ګیر چاپېره کورونه دي، دا چا به خپلې مجبورۍ وي، مونږ په چا جبر نه شو کولی. دلته کې زمونږ په دې ګاونډ کې زمونږ یو ترور ده، یو خور ده د نورالدین خان،
د هغې خور ده هغې دا مخامخ ځای د جومات د دې لارې نه پورې غاړه دا ټول هغې د خدای په نوم باندې مدرسې ته وبخه الحمدلله دا خدای پاک وبخه دا خدای په نوم لکې الله واچول چې دې کې تاسو مدرسه جوړه کړئ دلته زمونږ په دې جومات کې مدرسه ده د حفظ هم ده الحمدلله د ناظریم ده نو ما قاری صاحب زما ورور دی قاری فایض احمد صاحب هغه ته ما وي دا کار به اوس به یو 2 کاره به کوو هغې چې دونه اخلاص وکړه موږ به 2 کاره کوو یو به دې کې د حفظ مدرسه اسم ده خو ښه به مضبوطه ټیټ کوو دا مدرسه یو استادان 2 به نور هم ورته نیسو چې ښه مضبوطه مدرسه شي او دې ځای باندې چې دا کم ځای دی دې کې به خلک اوسېدل نو پکې اودسمات هم کېدل ډیران به هم پکې پروت و انسان زموږ ټولو کورونو ډیرانونه پرتي ډیران به هم پکې پروت و خلک به هم ګرځېدل ریډو به هم پکې غږېدلې وی سپلو سره به هم خلک ګرځېدلي څاروي به هم پکې سریدلي ما اوس به په دې ځای د قرآن ګونج به یې تلاوت به یې که خیر انشاءالله د خدای د کتاب ګونج به یې تلاوت به نو ما وی دا به مهرباني به وکړو چې یو حافظ به ونیسو که خیر یو یا 2 هر څومره چې وي چې د دې کلي د خلکو د بار سخت کال نه مې کال له پکې تنظام کوو چې موږ پکې د بار نه واړه راځي او پکې ډېره کېږي ننګر تنظام به وله خدای کوي انشاءالله العظیم خو ماشومان د ماشومانو ځکه لوی دلته موږ ځکه نشو ساتلی چې ګیر چاپېره کورونه دي واړه ماشومان د هغې د حفظ مدرسه به او مې د تجوید مدرسه به مې یو قاري صاحب به پکې کښېنو چې هغه د ماشومانو ته یا عامو خلک چې څوک راځي چې هغه تجوید هم زده کړي قرآن په صحیح طریقه باندې او مې یو کار به بل کوو که خدای پاک وس راکړي انشاءالله او د دې ملګرو مشورې را سره ما وي د جمعې پر ورځ به که خیر دی له مونږ انتظام کوو هغه انتظام باندې بیا سوچ کوو چې څه انتظام وکړو د جمعې پر ورځ به دا بالکل کولو میدان وي او په دې کې به د مسلمانان جمع ته هم ولاړي مونځ به هم پکې کېږي لوډ سپیکر به پکې هلته خلو لګو تقریر به موري که خیر انشاءالله تاسو ته به مسانتیا به که خیر انشاءالله لارو کې به نو درېږئ به دغه ځای کې به که خیر انشاءالله العزیز تاسو یې نو دا د خدای لوی احسان دی زړه کې خدای واچول زړه کې خدای واچول چې د جومات ته دا ځای وبخه او دا وله ورکه یو انچ ځای قیمتي دی یو لیش ځای قیمتي دی الله پاک واچول دا خویندې دي د نورالدین خان ډېرې نیکانې خویندې دي زما د حج ملګري دي ما سره حج ته تللي دي ډېرې صالحانې دي ډېرې الحمدلله دیندارې دي زما دا قانون د زر چا صفت نه کومه خو دا د زړه نه ویم دې دپاره چې ستاسو دعاګانې ورته وکړئ ډېرې نیکانې دي ډېرې صالحانې ډېرې دیندارې دي غریبانانو سره او بېکسو سره ډېر ښه امداد هم کوي او خیراتي دې ځایونو کې دا خلک هم ډېره کړی او اوس یې جومات ته وقف کو زه د خدای نه دا سوال کوم او تاسو به راسره وله د اخلاص نه چې دا وله خدای قبول کړي الله وله دا قبول کړي زمونږ دا خانان دي زمونږ سره ډېر تعاون کوي زمونږ دلته سریر خان دي دا ټوله اجرې د میلمنو ته دې وخت کې د موټرو ته خوشي کړي د دې میلمنو موټر د دې موټر سایکل یوازې دا نه ښه په اطمینان او په محبت لکه چې تاسو د هغوی میلمانه یې میلمانه د خدای یې نو د خدای د میلمنو چې څوک قدر کوي نو الله نه نیسه دومره زمونږ د میلمنو دروازه کوله اجرا بیا د هغوی د موټر او د هغوی د ګاډو ښه پوره څوکیداري او خپل ښه حفاظت دا ډېره لویه خبره ده چای هم پیس کی شربت هم پیس کی الحمدلله نو موږ ډېر د دې خانانو نه خوشحاله یو دا زموږ ګاونډیان دي د جومات ګاونډیان دي او جومات سره مینه کوي جومات سره مینه خو خدای سره مینه ده او دا تاسو ټول د خدای میلمانه یې کم ځای نه راغلي مسافر یا مسافر نو چې دا دلته کې دوی تاسو سره دونه ښېګړه کوي دونه مدد کوي نو الله ارسنینی ارسویني خدای دې ټول خوشحاله کړي نو دغې خور او دارنګې چې دا ځای وقف کو د نورالدین خان خویندې دي نو تاسو ته به دا مهرباني وي دا د خدای نه یو سوال چې خدای وله دا قبول کړي او رب العالمین وله دا د آخرت او د دنیا د ګټې ذریعه وګرځوي او خدای دا ځای چې وبخه پروردګاره موږ سره خو د دې بدل نشته خو قبر تا سره دی الله جنت تا سره دی الله آخرت تا سره دی پروردګاره د دنیا خوشحاله او د آخرت خوشحاله تا سره دی دا ډېرې پیسې دي دا ډېرو پیسو ځای دی چې د خدای په نوم تاله یې درکړه خدای مال یې نه دی راکړی زه به سبا جمدیم که مړ به یم زما ورور به سبا به جمدي که مړ به د تاله خدای یې درکړی دی نو پروردګاره ته غیرتي ذات یې د غیرتي ذات د دې بدل الله په دنیا کې په قبر کې په آخرت کې او د جنت په شکل کې ورته ورنصیب کړي دا دعاګانې به هغې ته ټول عمر کېږي که خیر انشاءالله دا چې درسونه کېږي دا دعاګانې به دې ټولو خویندو ته به کېږي د هغې مور و پلار ته به کوو چې خدای پاک یې وبخي دا هغوی جایداد دوی ته پاتې دی هغې ته به کوو خویندو ته به یې کوو ورور ته به یې کوو
روینونو ته ټولو ته به کوو دا دعاګانې دې ګاونډ ته به هم کوو خو بالخصوص هغوی ته به یې خامخا کوو چې نه کې دا به غیرت نی د درس نه پس هر یو حافظ هر یو قاری به دعاګانې کوي. اوس تاسو ته زما وروڼو یو خبره کوم، زما خو قانون داري ما ته خلک وایي ته مدرسه ولې نه جوړه؟ هلته زما غرور دلته مدرسه وه هلته پټي کې خپله جوړه کړله. ما ته وي مدرسه جوړوم ما ګورې که زما پته مې چې دې به راله چندې غواړي ګورده نه شم غوښتی. ډېر خلک ما ته وي ته پردی مدرسه کې درسونه کې خپله ولې نه جوړی؟ مې ما ته له چندې غوښتل ډېر ګران کار دی، بل ته لاس نیول او چندې غوښتل اسان کار نه ډېر ګران کار. دا جومات که جوړ شو دې له موږ چندې نه دي غوښتې، دا هم دا ستاسو دا چې څادر ګرځي که نه د دې څادر د برکته دا جوړېږي. دا لږ 100 روپۍ هر څونه چې راغونډېږي په دې د جومات بل هم کېږي، په دې جنریټر د خرچه د هغې هم کېږي، د ګیس بل هم ورکېږي، په دې دلته کې کم قاري صاحب چې ماشومانو ته سبا وایي د هغه تنخوا هم کېږي، په دې جومات هم جوړېږي، په دې بره چت هم جوړ شو همدغه څادر دی. زما بیانونه څوک اوري یو ځای بل دی او بعضې څوک ووایي چې یاره مونږ تعاون کوو نو مونږ چاته انکار نه کوو، خو کم از کم مونږ چا پسې ګرځو نه په چندو پسې چاته لاس نه خورو د چندو. مونږ وایو دین ستا دی، جومات ستا دی، مدرسه ستا ده، الله د مسلمان لکې به تا چې نو تاسو خو زما مقتدیان یې که خیر انشاءالله او دا تاسو دپاره شو، تاسو پکې انشاءالله العزیز منځونه کوئ. نو زه تاسو ته وایم یو خو نن دا څادر ګرځي نو په اخلاص ټول ملګري په دې کې چنده واچوئ. دا یوازې مدرسه نه جومات وي ښه موږ ور جمعې مونځ هم دې کې کوو که خیر انشاءالله. نو اخلاص چې څومره یي ستاسو نو د زړه د اخلاص نه پکې چنده واچوئ چې یو الله ته پته ولګي موږ ته پته ونه لګېږي. او دا فکر مه کوئ بدل به رب العالمین درکوي څنګه دغه خویند او دې خور تا دې وقف کو په دې خیال چې مال الله په دنیا په آخر کې آخر به غواړي خو موږ له دنیا هم یادو الله بدل راکړي چې دقسې بدل تاسو له هم خدای پاک درکړي. نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې دا تاسو موجود څومره ملګري یې نو تاسو هم ټول د زړه د اخلاص نه پکې مدد وکړئ ځکه موږ پرې ډکون پرون شروع کړی دی او دیوال هم شو دې خوا وو زمونږ دې طرف ته دیوال هم مونږ انشاءالله العزیز دې طرف ته زمونږ دا سریر خان د کور دی ما فیض احمد ته وایي چې د ټولو نه مخکې دا بنیاد راوخیږي اوچت شي هغوی طرف ته پنۍ هم وي او هغوی ته څه تکلیف هم نه زمونږ ډېر محترم دي. نو دا بنیاد باندې مونږ شروع کوو که خیر انشاءالله العزیز ډکون هم شروع کوو کار پې ودرو نه اسم نشته لا پیسه میسه نشته خو په الله مو بروسه ده. نو تاسو به یو دا مهرباني وکړئ چې تاسو به په دې کې چنده د زړه د اخلاص څه څومره کېږي واچوئ چې دې له سیمټ دې له سیخ پکار دی چې موږ پې کار شروع کړو. نمبر 1 دویمه خبره دا ده چې که څوک داسې وي چې وروسته پیسې ورکول غواړي یاره کور کې به نن هم ورکوو بیا به هم ورکوو د چا په زړه کې وي نو زما ورور د فیض احمد د هغه نمبر دی د ټیلیفون ځان سره لږ نوټ کې بس هغه سره رابطه کوئ که د بار نه څوک ما سره هم کولی شي رابطه ما نمبر هم ډېرو سره دی هغه سره هم رابطه کوئ 0333 913 1210 دا د هغه نمبر دی 0333 دا ځان سره خیر دی نوټ کې 0333 913 آسان نمبر دی 0333 913 13 پسې بیا 12 که نه 913 12 او 10 دا د هغه نمبر دی قاري صاحب فیض احمد. نو تاسو هغه سره هم کولی شئ که څوک داسې وي چې هغه د اکاونټ په ذریعه رالیږل غواړي بیا به هغه سره په ټیلیفون رابطه وکړئ اکاونټ نمبر به هم وله ورکړي. خو زما د الله نه امید دی انشاءالله العزیز اوسه پورې خدای پاک مونږه مایوسه نه وپرېښي که خیر انشاءالله دا دومره غټ جومات الله جوړ کړ دا ماربل الله ولګول او دا بره چت الله جوړ کړ او چې چا پیسه لګېدلې ده نو بختور دی اوسه پورې لګیا دي الحمدلله او په دې بره جومات کې دا د تاسو ته پته را منځونه کېږي د خدای فضل او دا بیانونه د دنیا ګوټ ګوټ ته روان دي ورسېږي انشاءالله العزیز. دا سیم نه چې دا صرف تاسو اورئ دا چې موږ د دوی دا بیانونه واورئ که نه نو ما ته مازدیګر ماښام دی ووایي وایي 15,000 کسانو دا واورېده او 1,000 کسانو واورېد نو د دې جومات د برکت نه 15,000 کسان دا بیانونه اوري دا څومره لویه خبره ده. نو دغه رنګې دغه ځای د جومات دپاره شو د مدرسې دپاره شو لویه خبره ده. نو زما وروڼو تاسو هم که څوک وروستو پکې امداد کول غواړي یا بل څوک امداد غواړي د سیمټو په شکل کې څوک امداد غواړي نو مانځه نه پس دا زما ورور دغه کوډګۍ کې ناست دي ورسره خیر د نوم ولیکئ که څوک 15 بورې سیمټ لي څوک 10 بورې سیمټ لي څوک 60 بورې سیمټ لي څوک سیخ اخیستی شي ورته څوک کرش وله راوړلی شي څوک خښ ته راوړلی شي هر څه تعاون چې څوک کوي نو بس ما تاسو ته وي د خدای کور او د دې د خدای د کور او د مدرسې تاسو ته معلومه ده تاسو ته په سترګو ښکاره دي
مونږ به څه درته یو هر کال الحمدلله حافظان جوړېږي ناظر اخوانان جوړېږي اوس به د هغې نه زیات جوړېږي انشاءالله العزیز زمونږ د مدرسې طالبان پکې ډېرې د دور حدیث الحمدلله د دین مرکز دی نو دا الله احسان دی بره هم یو کس یو دوه کسان چې دي بره هم لږ څادر وګرځئ خیر دی یو دوه کسان دلته پاسي یو دوه کسان دغه ځای نه پاسئ چې دوی در رسي تاسو څادر بره وګرځوئ یو دوه کسان داسې صالحان غوندې پاسئ نو هغه څادر به بیا راکوز کړئ یو دوه کسان له غوندې پاسئ او هلته کې هم تاسو یو دوه کسان دی بار ځای کې هم یو دوه کسان پاسئ لږ څادر پکې وګرځوئ یو دوه کسان صالحان پاسئ نو دغه ځای کې هم څادر وګرځوئ بار هم وګرځوئ خیر په سپونو کې په قلاره باندې ګوره صدقه چې ده که نه نبی کریم صلی الله د صدقې متعلق ته یو خبره وکړم د یو سالک مور و مور باره مو ګرځې او دغلته مو ګرځې بیا ټول یو طرف ته راجمع کې ښه په اطمینان باندې په منډه نه ټول ملګري پکې زړه د اخلاص نه مدد والے هر یو پکې حصه واچوي یو سړی مور یې ناجوړه مور یې ډېره زیاته خوښه وه ډېره زیاته مینه یې ورسره لږه نه مور یې په هسپتال کې پرته وه او ډاکټر ورته وی چې نن او سبا ستا د مور بس دا ورځ دوه دي زیاتې نه دي دې غریب به سار لاړ مور سره به ناست او ما خام ماسخوتن به د مور نه راغی دقه یو زوی دی او دغه یوې مور ده د شپې خو خدای زه دې مور سره څوکم او خدای ته به یې جړل د مور دپاره سار به لاړ څه پیمې به یې وړل او ماسخوتن به ترې راغی مور یې په هسپتال کې او ډاکټران ورته وي دا بوځه زه کوم خوا بوځم دا مور خدمت به یې څوک کوي بس دلته به جړل به نو چې ماسخوتن به دې ته که نه نو لارې کې پټرول پمپ ولته به یې تیل اچول و دی روان دی مور یې سختر او ډاکټران ورته وایي چې ورځ دوره دی ژوند زیات نشته دی روان دی شپې له کور ته چې زه خو ورام وروایا پی وله تیار کړم او سار وله راوړم نو لار کې پټرول پمپ کې ودرېده نو یو سوالګرې سړی راغی غریب چې هغه راغی نو هغه ورته وی لاسونه یې وی ډېر زیات عجیز یم بچی مې نار دی او د خدای دپاره ماله څه پیسې ده نو د جیب کې هر څونه پیسې چې وی هغې راواخېستې په مور هم خرچه کېږي او هغه سوالګرې لی ورکړې دا واله و یار بچې یو کار وکړورې مور مې ډېره زیاته ناجوړه او زما په ویړه دنیا کې دغه یو مور ده واقعي مور ډېر عجیبه شی وي د مور د درد نه دی خدای تاسو ساتي تاسو ساتي زما مور ده او بیماره پرته ده په هسپتال کې ناجوړه پرته ده او روز دوه دي لږه دوا وکړه خدای پاک که جوړه کړي نو زما وروڼو خدای پاک ایوب علیه السلام بې ډاکټره جوړ کړی دی بې طبیب او بې حکیم یې جوړ کړی دی بې دارو یې جوړ کړی دی الله کولی شي هغه غریب دوا وکړه هغه او دی لاړ کور ته سهار وختي چې سنګ راغی او هغه د مور هغه واټ له ورغې ویې کتل نو مور یې په کټ کې نه وه بس یا خدایا مور مې جوړ مړه شوې دوی جوړ لمبولو لوڼې مور مې څه شوه مور څه شوه منډه کړه کاونټر له وی دغه ځای کې پلان کې بیډ باندې زما مور پرته وه اخو نشته وی مبارک دې شه مور باندې د خدای پاک څه ناشنا پدل بیګا کړی دی وی څه پدل پې شوی دی وی ډاکټرانو خو ټولو لیکلو چې روز دوره دی ژوند دی زیات نشته دی خو بیګا د شپې د مور ښه شوې ده پېشمني نوره ښه شوې ده سارې خپې کوزې کړي دي اوس ډاکټرانو واک له بوتلې د ګرځي بار اوهو زما مور ګرځي ورمنډه کړې سترګو کې اوښکې خوشحالۍ نه جاړي مور ته ورته غاړه وت مور دې ښکل که مور ته خو د لاس تړه قولو نه وې تا له خو خوله کې قاشوغه کې مونږ خوروا او پی به در کول څه چلو شو وی بچې اس پته راته نه لګي خو د شپې اوده ومه او یو سړی راغی یو سړی او ما ته وی زه ستا د بچي صدقه یم زه ستا د بچي صدقه یم او د مټې ونیوم چې پاسه وی کټ کې کېنولم لاس مې هم کار شروع کړه خپې مې هم کار شروع کړی وی کوزه شه کوزه شم او ټیک ټاک شم صدقه ډېر قیمتي شی دی نو بیا هغه صدقه چې ستاسو جومات کې وي خدای دپاره خو یو کس خوشحاله که نه د الله خوشحاله هغه صدقه چې مدرسې دپاره وي هغه صدقه چې په هغه ځمکه باندې د خدای د جمونځ به کېږي او په هغې کې به تلاوت کېږي او قرآن به لوستلی کېږي دغه خویندو ته وګوره دغې خور ته وګوره څومره لویه صدقه ده زه بس مونږ خو هسې د دنیا نه به روان یو که نه دا واقعي چې سړی دا سوچ وکړي چې زمونږ پلار لاړ زمونږ مور لاړه مونږ خو هغه ځمکه یو نه ړه مونږ خو هغه کور یو نه ړه هغوی خو همدغسې ته خالي لاس لاړل مونږ هم خالي لاس ځو او دا به زما نه وروسته پاتې کېږي خدای چې څه به پرې کېږي راشي چې د خدای قرآن پرې لوستلی کېږي راشي چې د خدای دین پکې بیانېږي قسم په خدای د هوښیار سوچ دی
دا ډېر قیمتي سوچ دی، دا ډېر هوښیار سوچ دی. الحمدلله د خدای فضل. کبر او ریا ډېره لویه ګناه ده، خدای مې دې ته ساتي نه کومه. کبر او ګناه خو صرف ستاسو رغبت دپاره. زموږ والد صاحب چې کله وفات شو، زما ورور وي دلته کې د خپل پټي کې مدرسه جوړو، یو قیمتي غوندې پلاټ و. الحمدلله ما همدغه ځای کې جوړه کړه د خدای فضل. الحمد په سر زما پلار یو نړو، زما نیکه یو نړو، زما پلار یو نړو، مونږ یې نه شوړې. پرېږده چې هلکان پکې قرآن یادي او زه سبق پکې وایي. قیمتي دی پکار دی خدای له، د خدای رسول له، د هغوی د دین خدمت له او قرآن له. نو تاسو څومره ملګري چې ټولو ته دا درخواست دی، مونږ پکې کار شروع کوو که خیر انشاءالله. آینده جمعه کوي، بله جمعه هم چې راځئ لږ تعاون پکې اچوئ د صادر کې. او که د چا د وس نه سیمټ کېږي، سیخ کېږي، نغدې پیسې کېږي، اوس نی زما د ورور سره ولیکئ انشاءالله، یا په نمبر ولیکئ، خپل نمبر په چیټ باندې ولیکئ، وله ورکئ، دی به راسره رابطه وکړي، دی به درپسې درشي. یا څوک سیمټ اخیستل غواړي، یا دغه رنګې د محلې زموږ د محلې دا خلک دا د میلمنو ډېر خدمت کوي. الحمدلله زه د خپل کلي نه او د دې ګیر چاپېره ګاونډ نه ډېر زیات خوشحاله، ډېر زیات خدمت کوي د میلمنو. زموږ د محلې دا خلک غریبانان خپله لارو کې ودرېږي، خو چې د میلمنو ځای شي نو د محلې خلکو له هم دا ویمه. او د کلي خلک هم چې څوک زما د اواز اوري، زنانو ته هم ویمه، دا هم یو زنانه وه او نورو زنانو ته هم چې څومره مو وس کېږي او د زړه د اخلاص نه چې الحمدلله دا به کېږي، خدای به یې کوي، خو چې ستاسو حصه پکې راشي دا به الله سم کوي. چې دا که خیري میاشتې مکې کېږي، چې میاشتې مکې دننه په دې کې د قرآن درس هم شروع شي، چت هم پې واچو، او موږ پکې خپل مونځ هم شروع کړي. موږ پکې نن هم مونځ شروع کړه، دغه دی الحمدلله. ما قاري صاحب ته وایي مې څادرونه پکې واچوئ چې د نن نه د ثواب کمپیوټر سټارټ شي. دعا وکړئ، دغه خور ته هم دعا وکړئ، دغه خویندو ته هم دعا وکړئ چې الله پاک وله دا د آخرت او د دنیا د ګټې ذریعه وګرځئ. الله دا وله قبول کړي، الله دا ولا قبول کې، الله دا ولا قبول کې. رب العالمین ته په دنیا کې هم بدلې ورکې، ته په قبر کې هم ورکې، ته په آخرت کې هم ورکې. مور او پلار هم پروردګار وبخې او جنتونه ولا ورکې او آخرتونه پې رڼا کې پروردګاره. او د دې خویندو دا بې څوکه دي، الله پاک دې په سرونو د حیا او د پردې څادر واچي. الله دې ټولې دعاګانې قبولې کړي، الله دې ټولې دعاګانې قبولې کړي. او چې د زړه څه مقاصد دي خدای پاک دې ولا هغه پوره کړي. چې څومره پریشانۍ دي هغه دې ولا الله په خوشحالو باندې بدلې کړي. خدای لنډه دعا ورته کوو چې دوی څومره دعاګانې ځان له غواړي، خدای ته یې ولا قبوله کړي. خدای دنیا هم ښه کړي، آخر هم ښه کړي. خدای د حیا او د پردې څادرې واچي. خدای روغ صحتونه نصیب کړي. الله د پریشانو نه وساتي، د مصیبتونو نه وساتي، د ټینشنونو نه وساتي، د حاسدینو د حسد نه وساتي، د بغضیانو د بغضو نه وساتي، د شریانو د شر نه وساتي، د بد نظر د بد نظرو نه وساتي. او خدای ته د اخلاص قبول او منظور کړي. الله د ځای آباد کې، خدای د قرآن د پاره لویه مدرسه کې، د جومات د مانځه د پاره پروردګار لویه مدرسه کې. او الله ته په دې ټولو مرګرو د پاره چې دا څومره دي، که د کندي خلک دي، که د کلي خلک دي، او که د بار میلمانه دي، د ټولو د پاره د قرآن شریف او پروردګار د دین یو لوی مرکز ثابت وګرځولی کې. او چې دا څومره زموږ ما تاسو ته وي زموږ د میلمنو سره اخلاص کوي، سریر خان دي یاده زموږ نور اجرو والا، الله ټولو له خیرونه او برکتونه او عافیتونه ورکړي. چې چا نن هم څه تعاون او مدد کړی دی، خدای د هغې اجر په دنیا کې ورکړي او په آخرت کې ورکړي. او الله دې ټولو مسلمانانو له په زړه کې د دې جومات مینه واچوي، د دې ځای مینه واچوي، د دې ځای محبت واچوي. زموږ دا بیان بار خلک هم اوري، چې څوک هم اوري نو د دې تعاون دپاره رابطه کولی شي. الله دې ستاسو نه هم راضي شي، ستاسو بیمارانو له دې خدای شفا ورکړي، خدای پاک هم د رنځونو نه وساته. او خدای پاک دې چې ستاسو هم د چاته څه پریشانۍ دي په خوشحالۍ باندې بدلې کړي. او که دوی کې په کورونو کې کم رنځوران دي، ډېرو ملګرو ټلیفونونه هم کړي دي او ډېر په هسپتال کې پراته دي، الله دې ټول له روغ صحتونه ورکړي. الله ټول له پریشانو نه په امن کې وساتي. د څوک د دې ترور وفات شوې ده، دعا کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. او زموږ په مرضو کې پر یو قاري صاحب و، ما نه نوم یې عبد الباقي لالا دیروارو، رحمت دین رحمت ګل، قاری رحمت ګل صاحب هغه وفات شوی، هغه ته هم دعا کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي، وارثانو له خدای صبر ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. خبل دا مهرباني چې دا خو خیر زما په نوم ډېر خلک چندې غواړي، بلکې بعضې کسان د سوشل میډیا په ذریعه زما په نوم چندې غواړي. د مخکې ورځو کې یو سړی راغی، د نوم نالم، یو سړی راغی نوم یې نالم درته، نو ما ته یې وویل چې زه ستا نه ویډیو کوم، زه دغسې رفاهي کارونه کوم او زه دا کوم او زه دا کوم او زه دا کوم او ویډیو کوم. نو زه ما ورته ویل یاره مهرباني وکړه دا ما نه مه کوه.
یاره وایي داسې کار دی چې ماله ستا بس چا پیسې را لېږلي دي او هغه به هم واوري مې هغه چې چا را لېږلي دي نو هغه ته ما سره میلاو کړه نو په ټلیفون به ورته زه شکریه ادا کړم وی نه که نه ته به خبرې به وکړه به م وایي نور به م واوري یاره لږ شکي غوندې شوم ما ویې وروړې زه نه کوم دا کار بس هغه چې لاړ لږ خپه م شو څه خبرې هم ګورې ته خو تې کور ته لاړم بیا څه پیسې راکړې ما نه یېرې 3000 روپۍ دي که څومره دي ها 10,000 وي ها نه نه 10,000 نه وي لږ 8,000 وي غالبا 8,000 روپۍ وي غالبا هر څو چې وي هغه یې راکړی وایي دا راکړي دي جومات دپاره وي که مدرسې دپاره دا واله ما یې ښه ډېره ښه بیا وروسته پته ولګېدله چې هغه له څومره پیسې ورکړې 10,000 روپۍ د ما په نوم چا ورکړی وي چې دا هغه له ورکړه چې مدرسه کې ورکړي نو دا ویډیو دې دپاره ما نه کوله دا ویډیو چې دې به وایي چې دا زما نماینده دی ما له پیسې راوړې او راکوې وله ورلېږې نو دا ګوره دا غلا شو که دوکه شوه نو دا چې څوک هم رالیږي د جومات دپاره یا د مدرسې دپاره نو هغې کې به مونږ هغه ته باقاعده خپل نمبر ښایو ما له دې هم نه رالیږي لکه ما تاسو ته نمبر درکړله چې 0333 دا یو نمبر شو تاسو سره یا تاسو په خپله راوړلی شئ سیمټ یا څه چې وي نو دا سوشل میډیا والا یا بعضې خلک زما نوم استعمالوي او هغه ځای نه چندې په خلک ورته بار ملکونه رالیږي او بس په خپله بس خدای دې پرې رحم وکړي خو په خپله یې خوري نو یو دا دی چې زموږ د جومات سفیر نشته ګورئ چې بار چندوله ګرځي زموږ د مدرسې سفیر نشته چې د خلکو نه چندې غواړي او نه موږ بار خلکو نه چندې غواړو نو چنده غواړو نه څوک چا پسې چندو والا لیږو نه زموږ څوک سفیر شته نه زموږ څوک سوشل میډیا والا شته چې هغه چندې غواړي بس دا لنډه خبره دا ده څوک را لیږي په خپله دې راوړي دلته دې په خپله لګوي دا یو خبره تاسو ته ما کوله دا یو ملګری د پنډۍ نه راغلی دی خورۍ یې 9 ورځو نه لاپته دی الله دې ولره پیدا کړي د خټه اسلم خان کاکا وفات شوی الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي حاجي عبدالرحمن صاحب بیمار دی د ښایسته رحمان حاجي صاحب ملګری عبدالرحمن حاجي صاحب زموږ د جمعې مستقل ملګری دی الله پاک دې د شیرپا او د شاخ الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې شفا ورکړي مولانا محمد شاه صاحب د مومن الله دې را پیدا کړي الله دې را پیدا کړي او د دې د دشمني ده او ماسپښین لمانځه نه پس جرګه ده که څه ده الله دې وله روغ وکړي او زما وروڼو یو دعا لګو کې د مومن د ایجنسۍ کې ابل یو غر را پروتی دی او ډېر غریبانان پکې ګیر دي ډېر غریبانان څه 22 کسان مړي خو یې ترې راوویستل او ما اورېدلي چې څه 30 پکې اوس هم د غر ویښ کې مړه پراته دي بلکې سار ماته یو سړي عجیبه خبره وکړه ډېر عجیبه خبره وکړه ډېر مړه خفه شو هغه وی چې ټرکونه را روان و لارې سموله نو یو 15 شپږ ټرک مالبه ټرک ولاړو او ناګانه دا شی پرې راغی دا غټ غر پې ناست دی وایي هغې کې 2 کسانو چې په موبایل یې کور سره رابطه کوله چې مونږ جمع دي مونږ وباسئ وایي نن 2 مرو د رابطې ختمه شوې ده پته نشته هغه کرینونه حکومت راوستي دي خو هیوي مشینري راوستله هغوی وایي چې دا مونږ څوک دا خو غوټ غر دی دا خو مونږ په 20 کاله کې هم نشو چتولی غون غر دی مونږ څوک ورسره هغه هلکانو چې میندو سره خبرې کړي دي پلارانو سره اوس پته چې موبایل یې بند شوی دی چارج ختم شوی دی پیکج ختم شوی دی که مړه شوي دي خواران هغه میندې او خویندې ورته بار ولاړې چغې ورته وایي جاړې ورته او ملبې لاندې غر لاندې پراته دي حکومت ورته ویلي چې د دې راوتو انتظام نشته بس اجتماعي جنازه پې وکړې د قبرونه شو زما وروڼو الله ته هر څه اسان دي ګوره چې راغورځولو باندې خدای قادر دی په لړکولو هم خدای قادر دی دوکې چې دغه مړي خدای راوباسي که کم پکې لاندې روغ جمدي وي خدای دې راوباسي چې کم پکې زخمیان دي الله ته وله شفا ورکړي او داسې نوجوانان اوما خو ماشومان پکې شهیدان شو دا شهادت دی دوی دپاره لوی شهادت دی مزدوري د غریبانان له 20 روپو دپاره مزدوران لګیو او کار یې کو ټرک ډرایوران او کلینډران او ماشومان بچي خدای پاک دې وارثانو له صبر ورکړي الله دې صبر ورکړي الله دې صبر ورکړي دا چې کم ګیر دی خدای دې را پیدا کړي او الله پاک دې تو چا کم پکې مړه دي وارثانو له صبر ورکړي خدای دې هغوی له شهادتونه قبول کړي او رب العالمین دې زخمیان چې کم پکې دي الله دې وله روغ صحتونه ورکړي شفا ورکړي دا داسې آفتونه دي خدای مونږ تاسو ټول سره د باله بچه په حفاظت کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین